الله الرحمن الرحیم. زما ټول عمر د ماشومانو سره تېر شوی دی، سکول ټیچر یم. داسې دومره مشرانو او دومره معززینو خلکو ته مخاطب شوی نه یم، اول ځل مې دی. خو زما د سیاست په حوالې سره دا خیال دی چې دا څه مذهب نه دی، دا د مفادو د ملک د قوم د ترقۍ د خوشحالۍ یو عمل دی. منګه الحمدلله پوهیږو، او بیا خاص کار باجوړیانو کې چې کوم شعور او عقل پروت دی نو دا په یو چا کې نشته دی. لکه مطلب دا دی چې دا کتلی شي چې یاره په ګراوند باندې څه دي، لکه په سړک یې نه منم د ایمنې صاحب نه یې دی کړی، صحیح ده. د اوبو په مد کې هېڅ هم نه دي کړي. نور چې دی که نه د چا مړي ژوندي له د سره تلی نه دی، نه یې وله منم. د خلکو سره میلاو شوی نه دی، د خلوص اظهار یې نه دی کړی، دا هم وله نه منم. خو دا یوه خبره خو یې منل پکار دي که نه، چې سیاست یې د هغه محدود ایوانونو نه راویستو او زمونږ کلو او بانډو ته زه یو عام کس یم راغلی یم، د دومره ښایسته سپین ږیرو مخې ته ولاړ یم او هغو ته چې د خپل زړه خبره کوم، دا کمه ده. لکه مطلب دا دی چې داسې یو وخت و چې د 15 منټو خوب به دا زمونږ دپاره چا نه ضایع کاوه. په دې اختر کې زه تلی وم او ایمنې صاحب ناست و، ډریپ ورته لګېدلی و، صحیح ده، او درد و، کله به داسې کوږ شو کله به داسې کوږ شو، او په ناسته باندې چې دی نو د ستنو نه ډک و، دا شین او سور رنګ په هغه ډریپ کې ښکارېده. او بیا هم چې دی نو خلک راته او هغو ته چې دی په دومره شدید تکلیف کې په بیمارۍ کې ولاړ و. ترقیاتي کارونه به په تندو هېڅ یې هم نه دي کړي، بس نه روډ جوړ کړی، نه چې دی نو اوبو سکیم کړی، د سره یې څه نه دي کړي. دا یوه خبره د منلو وړ ده چې هر کس کې دا شعور را پیدا کړو چې موږ هم د دې خاورې بچي یو. دا سیاست د دې ملک دا باغ دور دا څه د چا د پلار میراث نه دی. په دې کې هر سړی چې دی نو دا برخه اخیستلی شي، د خپل حق تپوس کولی شي او په دې وطن کې د عزت ژوند تېرولی شي. عزت د چا پورې محدود نه دی. نو ډېره زیاته شکریه دا کومه د دې پروګرام د انتظامیې چې په دې مصروفه وخت کې دومره ښکلی پروګرام را جوړ کړو، او ایمنې صاحب خصوصا شکریه دا کوو چې د دومره تکلیف باوجود راغلی او د خپل خلوص او د مینې اظهار